بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ، زه تاجدار عالم یم او تاسو ګورئ بازیرا ډاټ کام. قدرمنو کتونکو، نن را سره موجود دی د ټي ایم ای کونسل بورډ کنټریکټر یعنی ټیکهدار بختي افسر صاحب. بختي افسر صاحب پروګرام کې هرکلی. مننه جی. بختي افسر صاحب دا راته ووایه، تاسو باندې نو ډېر الزامات لګېدلي دي، ډېر تورونه لګېدلي دي چې د کم ټیکس چې دی، کم لایسنس فیس چې دی، هغه چې دی وایي دوی د ټي ایم ای په ذریعه باندې اخلي. دا څه معامله ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خبره ته زه خپل تعارف وکړم. نوم خو مې تاسو واغستو بختي افسر. اصل کې ما او ټي ایم ای نه د تقریبا یوازې دلته نه مدیان کې چارباغ کې هلته کې ما هم ټیکې اخیستې، خو مختلف دغه دي. څه کې مدیان کې لکه انټري فیس دی ډله، او چارباغ کې د کم ملم جبې انټري فیس دی هلته. مونږ زه په خپل ځانې د لوکل کونسل بورډ پېښور نه زم د لایسنس ایشو کېږي او د دې لایسنس هولډر یم. نو مونږ په خپل ځانې لکه دا چې کوم کنټریکټ په کال کې او پیره کېږي عموما دغه جون جولای کې جون کې. بختي افسر صاحب دا راته ووایي دا ټیکس څنګه ولګېدو، یعنی لایسنس فیس تاسو په ژبه کې ورته ټیکس ویلی کېږي، یعنی د عوامو په ژبه کې چې دی دې ته ټیکس ویلی کېږي، خو ستاسو چې ورته تاسو دې ته انټري فیس یعنی لایسنس فیس چې ورته تاسو وایئ هغه د دې ډول وضاحت وکړئ دا څه شی دی او دا څنګه ولګېدو. یاره ټیکس خو په دې نه دی که نه، ټیکس خو انکم ټیکس چې کمی هغه خو تاسو هر سړي ته علم دی چې هغه یو کنټینیو شي سالري انکم چې په کم په ټریډرز باندې اون سیل ټیکس چې یو سړي څونه انکم یې د هغې مطابق څه پرسنټیج هغه ټیکس لګي. خو دا خو فیس په دې دی چې یو مخصوص سپیسیفیک دغه دی اماونټ دی. لکه اوس د کریانې دکان دی، هغه که فرض که یو جرنل سټور دی، یو غټ سټور دی، خو په هغه 1500 روپۍ دي د کالو. فایده څه ده که نه؟ نظر تلاول د دې دغه وکړم، وضاحت وکړم که نه چې په فیس کې او په ټیکس کې څومره فرق دی. اوس د دغه هوټل ریسټورانټ چې کم دی، کم چې چیر روټۍ او هر څه ورکوي په هغه 1000 روپۍ دي، یا د لرګو ټال شو په هغه 1500 دي، چرګانو وال دي 1500. نو که فرض که دا ټیکس دغه وی ټیکس وی که نه، نو دا به بیا د دوی په انکم باندې منحصر و. نو هغه خو بیا یو تاسو یو شی نشي تړلی کېدی. نو دا دی فیس. او فیس سروس فیس دی، دا دی ټي ایم ای چې کوم سروس پرووایډ کوي، لکه صفایي شوه، کم داسې د اپیډیمیک ډیزیز مطلب د وبایي امراض مثلا ډینګي وینګ وغیره دا چې راوځي اکثر په هغې کې دي خپل هغه دغه کوي. دا راته وایي دا هغه سیم د حکومت ذمهداري ده، د ریاست ذمهداري ده چې دا به عوام ته ورکوي. نو دا دې نه مخکې ټیکس د دې کوم لایسنس فیس چې دې نه مخکې چې دی دا سپری به کېدو یا به صفایي کېده، اوس هم کېږي. نو ولې دا فیس په څه مقصد اخیستی کېږي؟ صفایي خو ګوره کله چې زمونږ له بریکوټ تحصیل چې ما ته رقمې پورې علم دی، نو دا کمیټي وه، دلته کې به چیرمن کېناستو، نو د هغه سره به 2 یونین کونسلې وي. په هغه ټایم کې د هغه سره یو بریکوټ او دا غالیګي، دا شموزو او مساخیل د یونین کونسل کوټه او دا ورسره نه ول. نو نه موږ له صفایي په هغې کې څوک راتلل او نه زموږ څه فایر بریګیډ سهولت دلته موجود و چې خدا نه خواسته پر بریکوټ کې کوم به سور مور لګېدی نو د منګوري نه بلاتو، یا په کوټه کې که لګېدی نو هغه د هغو انډر نه و که نه، خو بس اپنی مدد آپ کا بچا څه وکړل وبکړل. اوس ټي ایم ای چې کوم دی نو دا تحصیل میونسپل ایڈمنسټریشن دو. نو تحصیل میونسپل ایڈمنسټریشن چې کوم
تاسو کوم وایي چې یاره مخکې به هم حکومت دا شیزونه کول لکه دا سپری وغیره او دا نو خو صفایانو له او دې له د فایر بریګیډ دغه شو دا نور شیزونه شیزو دا موږ نه منګور نه څوک نه راتلل بل دا چې خیر تاسو ته دې هم یو بل لغو کما لایسنس فیس خو خیر دا اوس تقریبا دی 2012 نه 2013 نه لاګو دی کنه خو د دې نه مخکې چې کم د دغه افیس د انتقالاتو ده کم 3% د اوس 4% علی نو په دې کې 2% هغه ته ځي ټي ام ای ته ځي په عام جبه کې په دوه الفاظو کې پوه کوي د دکاندار د پاره د عام سړي د پاره به هغه بس سوچ کوي تاسو هغه چې دا 1500 یا 2000 روپۍ ور کوي هغه ته تاسو سوای چې دی باغه ته سب فائدې سره هغه د پیسې ولي وري ګوره دا خو د حکومت یو نظام دی ټیک شو لکه اوس تاسو وای دکاندار زبر الله د خپل کلی مثال درکم یا بر دي کوټه ځکه چې نن په کوټه کې هم ندي خلاف خلق نن راغون شي او چې کوم حقیقت ته نو کې دي زماړي رونو ته پته هم نه نو په دې وجه باندې هغه دا یو دغه غني لکه ظلم زیاته غني اسی زما د یو ټیکادار په دغه باندې زما په سوچ باندې به د کوټې نه تقریبا ماته 50,000 روپۍ د ټولو دکاندارانو د لیسنسونو نه غونډېږي د کال کنه خو ما نن بلکې پرون زه د اډیټر صاحب سره ناسوم ما یاره صاحب زیاتره خلک هم چې چا لیسنس ورکو نو ما اکثر دا شکایت کوي چې را موږ ته خصوص صفایي نه کوي نو موږ ته وایي چې دا ټي ام ای کار دی یا دا ویلیج چې کوم دغه ناظم دی یا چیرمن دی دا کار دی نو اکثر هغه زنګه خبره دونه پیداغه نه کوي خو ما ته حقیقت وایي چې دا دیسه ناغه ما ته وایي چې په دې 2018 کې کوټه 2 واډه ده یو شرقي دی یو غربي دی نو دوله چې مونږ کوم ټوټل فند ورکو کنه نو دا غي 20% 20% چې دی دا صفایي په مت کې دی ته مختص شي نو د کو شرقي 8.5 لک روپۍ او د غربي هم 8.5 لک روپۍ دا وته په دې 2018 کې دی ته مختص دي نو اوس ته په خپل سوچو کا چې 8.5 لک روپۍ تاله یو واډ ل درکې کته پرس کا یو 2 کسان په ډیلی ویجز باندې ومنځ سي کنه هغه کنټینیوسلی دا ټول کار کوي د میاشتې باغله تو زیات نه زیات 15,000 روپۍ میکسیمم پی ورکې کنه لکه د سالري ټیک شو 2 کسان 30,000 شو 8.5 لک ته په 12 باندې تقسیم کرا سو راځي کنه خو زمون بد نصیبی داره لکه چې هغه مخامخ چې صحیح هغه نه یینو خو چې کم دغه برعکس س بینیفیټس دغه هغه ته یو خورته معلومات نه بختیار صاحب په دې مې پوهه کوي عوام دا تاسو کوي چې لکه کم یو خو بریکوټ بازار دی پای کې دا ټیکس لاګو شوی دی ټیک تا بل لکه مضافات چې لکه مونږ بولو چې نجګرام شو یا ناوګي شو هم لوګدره شو یا بو شو په دې ځون کې هم په وړو وړو دکاندارانو من دا ټیکس لګي دا مطلب کوم لایسنس پیس کړي ګوره اصل کې خو دا ټول ټي ام ای تحصیل میونسپل ایڈمنسټریشن د مانیار نواله د بانیار د باندې دغه کشالینه د ډیپو پوری د دغه دغه دم چې کوم زمونږ دغه کنه د کابل سره حد دا غنواله د شموزو د زنګ چې کم دی را سواد د تحصیل د غرازي دا ټول یو تحصیل دی دا به ټول لاګو کیږي په دې ګوره ما تاسو ته مخکې وې کنه چې هر وارډ لا فیسیلیټیز زی فندینګ وته کیږي کنه ما ته ټول کوټه یو د ابوي مثال دام درکو چې کوټه څنګه د ابوي په نسبت
لکه ډبل نه بلکې تریبل بازار دی زنګ نه بوی دوره نشته نو دا غیر د دې ټول لایسنسونو 50,000 نه دغه کیږي نه جوړي کوئی کې په دې مضافات کې هم دا ټیکس مطلب دا پیسه اخیسته دا په ټول تحصیل دی ها الان سات خو تاسو په بریکوټ کوټه بدی ځګون ما لګو مونږ ګوره دې په ټول تحصیل باندې دې خو په ټولو دې په ټولو خو وس مونږ په خپل ځانې هو سترګې لرو او دغه کو وس یو دکاندار دی صحیح اگر په سر کې ځنه دکان کولاو کړی کنه او نو سره د صدقشتي نو په خپل هم شرم راځي هم دونه سره کلکستر کې نه دونه ظالمان نه چې نه سپاغه بازار کې دی هغه پتا مي کنه بلدا مونږ په خپل ځانې لکه ګوره ټیکداري به یو طرف تکو زوم لري کور کری لري قام قبيله یم کنه نو مونږ په خپل چې یو سړی حالات وګورو زما سره مې اکثر د مرګري یره وای دا سړی خو لګ خراب دي زه ته لسان ولا ورکا کو کزنګ نه سلګړي رواړي هم وسره مدد وکړه کنه نو مونږ په خپل ځان لکه دې چې سره نه زیاتې کولې شو او چې کم د لیمټ شي کنه نو دې سمونږ هم زیاتې نه کوو ها دا راته وایي چې کوم د تاسو دا ټیکه څنګه میلاو شو د دې پروسس سو مطلب نو دنیا خلک دا داوی کوي چې یار فلانی له به ور کړی او فلانی له به ور کړی تاسو څنګه میلاو شو یو خو دې شعر کنه ما تاسو ته انټرویو په شروع کې دا وی چې د دې باقاعده لایسنسي او هغه مونږ ته د لوکل کونسل بورډ پېښور هډ اپیس نه شو کېږي نو یو سړی لایسنس هولډر نه نو هغه پارټیسپیټ انګلیش کولای په دې بیډینګ کې بل چې دا کله چې دا ټندري نو دا ټي ام ای د په اخبار کې ورکی لوکل کونسل بورډ نه چیرې په پلانې ټي ام ای کې با د درې ورځې مخکې خداو چې ټول به حاضر کې ناستل هغه ار سړی با په اکشن کې خپل لغه کاو بولی وای کوله نو هغه 1 2 3 چې په پیو هغه شی به وشو وس هغه سیستم نه لري وس بالکل فیر دغه لري او هغه کې وس دای چې په اخبار کې راشي چې به په پلانټ ام کې دا ډي یا د لایسنس فیس یا د انټری فیس یا د دغه هر یو کم چې ټندري دا دادي او د دې ورځې نواله 3 ورځې کنه په د دې 3 ورځو دا 8 بجو نه شروع د 12 بجو نه شروع شي او په 12 بجې بیا ختميږي د شپې نو په دې کې هر سړی د هر ځای نه بیډینګ کوي ټول کې پی کې کی بس نت تناسي او خپل لغه د دې چې کم پروسس دی دغه ورته وای د سی ډي ار د بانک نه به جوړ کې او هغه په اخبار کې ورکړي چې د دې ټیکې به دونه لګای لکه دونه سی ډي ار جوړ کا او داغه نمبر په دې کې انټر کی نو بیا ته هغه بیلډینګ ته انټر شي نو بیا را مختلفو ځایونو ټیکداران ناسي او خپل بیلډینګ کوي قدرمندو کتونکو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکله قدرمندو په بازیرا فیسبوک لایو هم موجود یو دا وخت کې څه پښتنه وی د بختي افسر صاحب نه بختي افسر صاحب را سره ناشته بختي افسر صاحب درته وای کم دکانداران چې دي کم چې دا لایسنس فیس چې دی دا نه دی ورکړی باغو پسې چې دی سمون مزي او مختلف قسم یو د ټیمه طرف کوم درخواستونه پسې زی مانن هم کته یو دکاندار راته خو چې دا یو د ما په شراغله دوی تبا سوای لکه دوی خلاف څه کاروایی کیږي یا سب کی خلاف کاروایی خیر زنګ په اختیار کې نه ده مونږ ته څوک انکارو کی مونږ ته صرف نوم راوالو او ولدیت ته پوسټو کو اکثر سو کوی نه وای بس بیا ټی ام ای ولا ورکو او خپل چې قانون
پروسس هغه لیګل طریقه باندې هغه سره کوي. دا راته وایي کوم ناظمان چې دي کوم ویلج کونسلران چې دي یا نور کوم د نیبرهوډ کسان چې دي هغوی وایي چې کله دوی دا ټیکس یا دا لایسنس فیس چې دی په دکاندارانو په تاجرانو نافظ کوو هغه وخت کې موږ سره میټینګ نه وشي موږ سره سلا نه وشي ځکه چې موږ د قام چې دی هغه ترجمانان یو امیدواران یو نو هغوی ته څه وایي؟ اصل کې تاسو ته ما وویل کنه چې دا لوکل کونسل بورډ چې کوم دی که نه دا کونسلران دي د دې علاقې تحصیل ناظم دی نو اوس هم کې لکه چې دوی موږ سره رابطه نه کړې هېڅ قسمه نو خیر دا خو د هغو کار دی که نه خو نه اصل کې اختیار دا د کونسلرانو دی چې کم تحصیل کونسلران دي ویلج چیرمن د هغې سره ریلیټډ نه دی کنه ها کدیو د خپل ځان په کول لپاره پرس کدیو تلی او نو زما خدای یقین نه کیږي چې هغه به دې سره لګري هغه به لازم نه کړي نو د دې لازم واري جوړیږي که پرس کراغو دیو خبر نکړل نو دیوم د قوم د یو مشر په حیثیت پکاره چې لاړ شي او چې معلوماتو کی چیرې دا سدي نو کاغو بیا هغه پوی نکړل او دغه نکړل نو بیا د ګیلې حق دی کوي دي دا راته وایي بختي افسر صاحب چې کوم کونسلران چې دي کوم د نیبرهوډ کوم کسان چې دي دوی چې دا ګیلې کوي دوی په اعتماد کې څنګه خلیم ما تاسو ته وې کنه چې لکه دا لوک دغه ټي ام چې دی دا د کونسل لکه تحصیل میونسپل ایڈمنسټریشن کم تحصیل کونسلران دي دا غو خپل یو اجلاسي دا غو خپل یو طریقه کار دی کنه چې باغې کې د ویلج د ناظم سکردار نه خو به هر حال کدی وای چې مونږ ته چا ویلی نه دي نو پکاره چې دا غو سره دیو سره لند دی نه کچې ټول یو کونسلران یا یو ویلج ناظم یا چیرمن ټول هم دغه قوم د منتخب نمائندگان دي. وخت افسر صاحب په دې وایي کې نن تاسو خلاف چې د بیسیت ټیکدار سوای نن د بس خلک راوته او چلی واله ټیکدار خلاف یې تاسو خلاف سب وای خلکو ته څه پیغام ورکړي نو زما خلاف چې ویا خو بخیر نه جایزه کوي ځکه چې زه خو خپه یو لیګل طریقه راغلی یم که دیو سره ګیلې د صوبایي حکومت نه دی کوي دغه نه دی کوي د لوکل ګورنمنټ نه دی کوي که نه زه خو یو پرایویټ کس یم او ټیکه مې اخیستې ما الریډي پیسې ورکړي دي که نه نو که زما خلاف یو سړی چغې وهي که ما دغه تلی غیر قانوني تلی یا مې چا دکان مات کړی یا مې چا تاله ماته کړي نو بیا involved in this crime دیک پکړه شرنه پښتنه دا لرم چې کما هغه چې د دې ټیکس یا د دې کم فیس دی ټیمه ته څومره فائدې دي تاسو خو ټیکدار تاسو خپل پیسې بندي کړې دي سرمایه کاری هم کړې ده ټیمه ته څو په کم مت کې فائدې دي ټیمه ته خو الریډي لکه چې کم فنډینګ ما تاسو ته وایي دا نه دی اډې شوي انتقالات دا غیوته زی کنه دا غو خپل حساب دی نو هغه سره فائدې دي لایسنس پیس نه یا د دې کم ټیکس تاسو په جبه کې تاسو ټیکس وای یا عوام چوته وي دي هغه ته څه فائدہ ده ټیمه ته زه خو ته ټیکس نه وایو عوام ته ټیکس نه ناقدین وته ټیکس وای کم خلک چې پوهه کنه هغه ته چرته یو دکاندار سره یو عام دکاندار یو ورکه دکاندار خو ته ټیکس وای کنه ځکه هغه ته خدا ښکار چې دا یو ټیکس دی نو د ټیکس تشریح خو ما تاسو ته وکړه چې ټیکس جدا شی دی تاسو په مخ په وای ټیکس خو دا غره چې کمین کمی داغه په ذریعہ چې کم ټیکسي بهر ملک کی هر څه چی هغه زنګ په دې صوبه نشتی زنګ په ډیویژن باندې کنه نو ټیکس فری زون دی دا ټیکس فری زون دی خو دا ټیکس نه دی ټیکس خو تاسو کله خدای پاک نه کی چې هغه شي نو هغه بیا ستاره تنخواه هم کټ کیږي او هغه وستا چې کم دغه لکه مخکې زنګ نواري سواد په وخت کې وشرو کنه پاغه باندې با خپل سټیټ چلاو د سي په ټیکس باندې ټول حکومتونه چې لګام دا نه وایو چې کنه یو خراب شي دی خراب وته نه وایو بهرحال خلاص په فلحال پونګ نشته نو فیس لره ټیکس نو مرکول داسې زیاتې دی ډېر مهرباني بختي افسر صاحب او قومي دکتونکو دا بختي افسر صاحب چې موږ سره موجودو د یو بل پروګرام پورې خپل کوربا تاجران لا سره د پروډکشن ټیم اجازه ورکړي د لوی الله پامه